إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية. د ټولو نه مخکې زه د رب العالمین شکر وباسم چې موږ او تاسې د الله د دین په خاطر باندې په خپل کور کې راجمع کړي او الله دې موږ بیا بیا په داسې مجالسو د دین کې په خپلو کورونو کې بیا بیا راجمع کړي. د مجلس او د داسې اجتماعاتو څنګه چې د سلفو نه نقل دی ډېر اثر وي. یحیی ابن معاذ رحمه الله دغه مقوله ده دواء القلب فی 5 اشیاء. دا زړونه د دیو علاج دا 5 خبرې چې د وجه نه د انسان د زړه اصلاح کی. د ټولو نه اول خو تدبر قراءة القرآن بالتدبر یا بالتفکر دا خو د ټولو نه اولنی داسې ښایسته علاج دی چې انسان قرآن راوالي او د سوچ د لاندې لولي لږ. دویم وخلاء البطن د انسان دا خیته چې د حرامو نه خالی وي پاکوي د دې انسان دا زړه په دې طریقه باندې ښه علاج کیږي. دریم قیام اللیل چې انسان د شپې راپاڅي او خپل الله ته ودرېږي او کم از کم یو 2 رکعاته لمونځ وکړي نو د دې 2 رکعاتو په وجه باندې هم د انسان د دې زړه اصلاح کیږي. او څلورم والتضرع عند السحر د پښمنۍ ټیمي او د چربان ټیمي او انسان الله ته فریاد کوي او الله ته عاجزي کوي. دا فاسد زړه دا خراب زړونه په دې باندې ډېر سمي. او اخیرنۍ خبره چې ما د دې مجلس موافق کول هغه دا وه ومجالسة الصالحین د نیکانو سره کېناستل. دا د نیکانو سره چې انسان کینی د انسان د زړه اصلاح کیږي. الله دې زمونږ او ستاسو د زړونو اصلاح راولي. او د لقمان حکیم هغه مشهور قول دی چې هغه به خپل بچي ته دا وصیت ډېر کاوه چې بچیا جالس العلماء وزاحمهم برکبتیک، بچیا د علماو سره کېنه خپل زنګونونه هغې ته را یو ځای که هغې سره کښېنه د هغې په مجلس کې. ولې فإن الله يحيي القلوب بنور الحکمه کما یحیی الارض المیتة بوابل السماء او کما قال. دا د قرآن او حدیث خبرې چې کېږي یا هر آسماني دین خبرې چې کېږي
په دې باندې د انسان زړه سمیږي لږ او داسې په الله د انسان د زړه اصلاح کوي لکه په غټساز کې باران د سپرلي باندې چې دا وچه ځمکه تازه کېږي. د الله نه سوال کوم چې الله دې مجلس کې چې څومره خبرې شيوخ وکړي الله دې هغه ټولې زمونږ او ستاسو د زړونو د حیات ذریعه وګرځوي. اوږدې خبرې نه کومه بس یو څو خبرې کومه. یو خو اول مختصر چونکې زمونږ بچو علم حاصل کړی دی او د جامعې اخرنۍ د کال ورځې دي یو د علم موافق لګي یو څو خبرې کومه یو څو فضایل او دویم یو څو اهم آداب ذکر کومه او الله دې مال د دې د صحیح ویلو توفیق راکړي. شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله فرمای اعلم ان كل صفه مدح الله بها العبد في القرآن فهي من ثمرة العلم. د ټولو نه اول خو ذهن کې دا کې ښودل غواړي چې الله په قرآن کې د انسان چې کم صفت کړی دی په کم وصف په کم صفت باندې هغه صفت به خامخا د علم خلاصه د علم نتیجه د علم ثمره به قرآن کې الله تعالی د ډیرو خبرو صفتونه کړي او انسان داغه وصف او داغه مدح کړي د پسنی اوصاف باندې خو ته چې ګوري هر یو وصف ته چې ته ګوري هر یو صفت دا به خامخا د علم نتیجه وي دا به د علم ثمره دا به د علم خلاصه وي. لکه مثلا موږ چې قرآن کې الله د ایمان والا د ایمان د وجه نه صفت کوي نو الایمان رأس العلم یا و نتیجه چې انسان الله وپیژني نو ځکه په ایمان راوړي لږ چې الله یې پیژندلی نه نو ایمان به څنګه راوړي. داسې که ته د هر یو صفت سوچ وکړې هر یو وصف چې سوچ وکړې هر یو کمال چې ته سوچ وکړې دا خبره یاد ساته علم به سبب وي د علم د وجې نه به دا صفت د مدح او د کمال ذریعه ګرځېږي او دې وجې نه مقابل جانب ته دا خبره یاد ساتل غواړي هر وصف د ضم چې ضم الله بها عبدا فی القرآن فهو ثمرة الجهل چې د کمی خبرې الله د یو انسان د کم وصف د وجې نه بد بیان کړي دي دا یاد ساته دا به د جهل ثمره د هغې نتیجه به لکه کفر مثلا انسان ولی کافر کی د هغې د وجه د کفر دا ده د الله نه دی پیژندلی که د الله پیژندلی وی دی به الله نه کا منکر کېدلی. د دې د وجه نه عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي علی قدر معرفت الله څومره چې د انسان د الله معرفت په زړه کې زیات وي هغومره د دې انسان ایمان زیات وي لږ او څومره چې انسان الله معرفت یې په زړه کې کم وي نو هغومره د انسان د الله په باره کې ایمان هم بیا سم پوره نه وي او دا خبره د قرآن کریم د آیاتونو نه چې ته ګورې امام بخاری خپل کتاب الجامع الصحیح کې دا باب فضل العلم چې کله کېږي چې د علم فضیلت سره دو آیاتونه صرف د علم په فضیلت کې راوړي دي. یو آیات الله فرمایي چې خپل نبی ته الله رسې وایي وقل ربي زدني علما الله خپل نبی ته وایي زما نبی زما ربا مال زما علم زیاد کړه. تاسو کو سوچ وکئ
الله خپل نبی ته داسې چرته قرآن کې نه دی ویلي چې الله ماله د ډېر مانځه توفیق راکړي. داسې نه دي فرمایلي چې الله ماله د ډېرو روژو نیولو توفیق راکړي یا د بل عبادت یا د بل صرف د یوې خبرې په باره کې ورته الله امر کړی چې زما نبي ما ته داسې دعا کوه چې زما ربه زما علم زیات کړي. اگر کو زمونږ او ستاسو د ټولو عقیده دا ده چې الله خپل نبي له ډېر لوی علم ورکړی ولګ. زمونږ عقیده دا ده چې محمد رسول الله ته چې الله کم علم ورکړی او په دا ټوله دنیا د دې علم یو طرف ته او د محمد رسول الله علم بل طرف صلی الله علیه وسلم. خو د هغې سره ورته الله بیا هم وایي زما نبي ما نه دا دعا غواړه چې الله علم مې زیات کړي لګ. دا زه کله کله ملګرو ته وایم دا خبره صحیح ده چې د صوفیانو حضراتو دا په عقایدو کې فرق ډېر زیات دی لګ. دا خبره بیخي صحیح ده. دا اهل یو صحیح اهل تصوف والا دي هغه په خپل ځای شیخ الاسلام دا هغې تفصیل کړی. خو دا زمونږ د زمانې چې کوم صوفیان دي او یا لږ غونتې مخکني څه ځینې صوفیان چې ونو عقایدو کې ډېر فرق. خو بعضې خبرې چې کړي دي نو خبرې مونږه و چې که سمه خبره د شیطان ولې نه هم مونږ ته چې د قرآن او سنت سره برابر یې مونږ ته قابل قبول ده لږ. هغه سعدي صاحب ډېر ښایسته خبره کوي. سعدي صاحب وایي صاحب دلی ز مدرسه ز خانقاه آمد به مدرسه. یو کس وایي د خپل خانقاه نه او د خپل عبادت خانې نه مدرسې ته راغی. بشي کس صحبت اهل طریقه را د دې علماو مجلس مدرسې ته راغی. خانقاه یې پرېښودله او ویلې طالبانو ته ویلې ستاسو مدرسې ته رالم تاسو سره طالبي نوره کومه لږ. وی ما ته تپوس وکړو گفتا میان عابد و عالم چه فرق بود که تو د عالم او د عابد څه فرق و چې تا د دې دواړو کې د هغو نه دا ډله ولې غوره کړه. اخر د غوروالي وجه عبادت خانه یې ځای دې پرېښوده عبادتونه به دې کول منځونه او دعاګانې دا مدرسې ته اخر ولې راغلی. وی ما ته یې داسې ښه خبره وکړه. گفت این گلیم خویش بیرو می رود ز موج و این جهد می کند که بگیرد غریق را. عابد سړی چې ښه ډېر عبادتونه کوي خو خپله شړی دا یې سوچي چې دا نه ډوبه نه شي لږ ځان د بچ کولو سوچي نور ته سوچ او د عالم سوچ خدای چې هغه وایي چې دا ټول عالم به د ځان څخه څنګه بچ کړمه د جهنم نه لږ. د دې د وجې نه دا مشهوره خبره چې ډېر یادېږي چې د عالم مرګ د عالم مرګ دی. ولې وجه داسې د عالم خو د ټول عالم سوچ کوي لږ. د دې د وجې نه رب العالمین دویم آیات چې امام بخاري راوړی دی وایي امام بخاري وایي چې الله فرمایي وقول الله تعالی یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. دا آیات په تفسیر کې به موږ او تاسو دا الحمدلله اکثر شیوخ ناست دي هغې ته به صرف او دا زه الحمدلله دا ټول طلاب او عوام وروڼه د خپل ځان نه ښه عالمان ګڼم صرف تذکیر او هسې خبره یادول. آیات کې دو تفسیره دي. یو خو معنا داسې ده چې الله پورته کوي په تاسو کې مؤمنان کم مؤمنان دا وروسته مستقل نه دی بلکې مؤمنان چې صفت د ایمان هم پکې وي او صفت د علم هم پکې وي. دا تفسیر مرجوح دی دا غوره تفسیر نه دی. غوره تفسیر بل دی هغه دا دی چې یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. نفس ایمان چې پکې وي دا هم د الله په نزد باندې اوچت مقام والا دی. دل نفس رفعت ته هو الذین اوتوا العلم چې الله سره د ایمان سره علم هم ورکړی دی الله ورکوي درجات د درجې د مرتبې د نورو خلکو نه ډېرې اوچتې دي.
او د هغې د رجحان او د ترجیح وجه دا ده چې دلته دوه ځل دا وروسته مستقل الذین ټکی په دې دلالت کوي چې عالمانو طالبانو ستاسو مرتبه الله د نورو عوامو خلکو نه ډېره زیاته اوچته کړې یوه درجه نه بلکې الله فرمایي دی له زه ډېرې درجې ورکوم هلک الله دې موږ د دې مصداق وګرځي هلک آیات چې ما تلاوت کړی دی آیات کې هم دقه خبره کوي چې الله فرمایي ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا دا د قرآن د علم وارث چې الله ته وګرځولې او د قرآن په یو آیات الله تفویه کړې ته د الله په اصطفینا من عبادنا کې راغلې بس دا زمونږ عقیده دا ده زمونږ ایمان دا دی چې څوک دا قرآن په لاس کې راواخلي که نه او د دې قرآن په مقصد باندې الله پوهه کړي او الله ورله د قرآن علم ورکړي دا خبره به په دې امت کې به په هر چا باندې دا انسان غوره لګي ولې ځکه الله ولا د قرآن علم ورکړي او الله ته استفینا من عبادنا ټکی ویلی الله وایي دا زما په غوره بندګانو کې دی اگر که الله بیا وروسته خبره کوي چې د قرآن عالمان او د قرآن طالبان درې قسمه دي فمنهم ظالم لنفسه ځینې د قرآن عالمان داسې وي ظالمان وي ګناهونه یې ډېر وي په نسبت سره حسناتو سره او د دې د تقدیم وجه هم دا علماو ذکر کړې ده چې دا قسم خلک ډېر زیات دی په دنیا کې یې عالم او د هغې سره ګناه کوي یې طالب او د هغې سره ګناه کوي او الله فرمایي ومنهم مقتصد دویمه درجه کې خلک داسې دي د قرآن طالبان عالمان درمیانه روان دي نیک اعمال هم کوي ګناهونه هم کوي دواړه یو شان ته روان دي لږ خو الله فرمایي یو دریم قسم په دې قرآن په عالمانو کې اگر چې غوره بنده د الله دی خو سابق بالخیرات د هر چا نه په نیک اعمالو کې مخکې کېږي او د الله په اذن او په توفیق باندې په حدیث کې ډېر ښایسته تفسیر د دې آیات راغلی د الله نبي فرمایي ظالمونه مغفور له د قرآن عالمي او ګناهونه یې کړي دا دته به الله بخښنه کوي د قیامت پر ورځ الله به ورته وایي چې د قرآن علم مې درکړی دی د دې د وجې نه ما معاف کړی بس او ومقتصدنا ناجي دا درمیانه انسان چې وي دا به هم خلاص شي د جهنم نه دا به هم جنت ته لاړ شي خو د دې دریم کس په باره کې ډېره عجیبه خبره کړې ده چې وسابقنا سابقون زمونږ په دې امت کې چې د قرآن عالمي یا طالبي او نیک اعمال کوي دا خو به د ټولو نه مخکې جنت ته ځي لږ د ده مقام په ټولو باندې الله دې موږ دا دریم قسم طالبان او عالمان جوړ کړي لږ صحیح حدیث چې امام بخاري راوړی او د عثمان رضی الله تعالی عنہ روایت دی عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې ما د محمد رسول الله نه اورېدلي صلی الله علیه وسلم چې الله رسول داسې فرمایلي چې په تاسو کې غوره انسان هغه دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه قرآن ځان له زده کړي او بیا یې بل چاته وښیي دا په ټولو کې ابو عبدالرحمن سلمي د هغه تقریبا د قرآن 80 کاله درس یې کړی و لږ چا ورته ویلې نور د دین کار ولې نه کوې لږ هغه ورته ډېره ښایسته خبره وکړه ویل ما د عثمان نه دا حدیث اورېدلی رضی الله تعالی عنه او عثمان وایي چې ما د محمد رسول الله نه اورېدی چې محمد رسول الله وایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه دی وایي هذا الحديث اقعدني هذا المقعد دا حدیث دی ځکه کېنولی ما دا د ټولو نه صحیح د دین کارونه ډېر زیات دي خو د هغه چا نه چې قرآن ځان له زده کړي او بل چاته د ده نه د بل چا مقام اوچت نه دی الله دې موږ او تاسو ټول د دې حدیث مصداق وګرځېدل ما مخکې نه خبره وکړه چې فضیلت بیانول مې ډېر مقصود نه دي خو زما یو څو لږ غونتې یو څو
اهمې خبرې د عالمانو طالبانو ورونو او ځان دپاره اوله او بیا ستاسو دپاره ثانیا. اوله خبره خدا ده ورونو، دا علم د قرآن او د حدیث چې موږ او تاسو کوو دا داسې سرسري سبق ویلو باندې اکتفا کول نه یې پکار. ځان په قرآن او په حدیث په علم باندې سم پویه کوي. لږ افسوس دی، خفګان دی، یو طالب العلم وي په مدرسه کې 12 کاله وشي 14 کاله وشي. زما دا طالب العلم ورور سبا چې ته تېره یو مسلې په باره کې تپوس وکړې، والله دی د قرآن او د حدیث دلیل په دې مسله کې نشي پیش کولی. حال دا دی ورونو، علم حاصلول غواړي خو الله په قرآن کې د علم ټکی نه دی ویلی، بلکې الله داسې وایي وما كان المؤمنون لينفروا كافة. الله فرمایي ټول په علم پسې موځي، دا ضرور نه ده، خو داسې کار وکړئ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. باب تفاعل شافیه کې منګوایو، فصول اکبری کې منګوایو چې دې کې معنا د تکلف ده، ځان په دین باندې تفقه، ځان په دې دین باندې سم پوهه کا. هر خبره ته چې کې مثلا اگر کته علوم عالیه وي، مثلا ته علوم عالیه وي او دا علوم عالیه ته وي، ته د دې خبره باندې ځان پوهه کا. ته شرجامي وي مثلا، ته کافیه وي مثلا، ته شافیه وي مثلا، او تا ته د نحوې د یو عبارت پته نه لګي، تا ته د صرف د یوې صیغې پته نه لګي، والله که تا تفقه په دین اگر که دا اعلی د ذریعه ده د قرآن او د حدیث لپاره. بیا چې قرآن وي، قرآن چې وي نو د قرآن چې د نه زمانه کې درسونو ته تاسو غوږ کېده وي، د علماو نوم یې د عالمي خلکو سره نوم یې ښودی د شیخ، والله ترجمه چې کوي ته به حیرانه شي چې الله څه وایي او رسول څه وایي او د عالم څه وایي او دی څنګه ترجمه کېده. نه پکې د ماضي پته لګي، نه پکې د مضارع پته لګي، نه پکې د حال پته لګي. هلکه تا په باره کې خو الله یو خبره کړې، الله داسې وایي فلولا نفر من كل فرقه، او ټکی رسلای هر ډله طائفه کې د یوه حصه د علم له لاړه شي، خو دا شرط دی لیتعلموا نه دی، لیتفقهوا فی الدین. لګ سبق کې یو ځل زموږ استازو نوم یې نه وامه، صرف په دغه خبره کومه. لګ طالب نه تپوس وکړو ویل ضاربون څه صیغه ده؟ نو هغه ورته ویلې دا د ماضي صیغه ده. نو هغه استاذ پسې وخانده. نو هغه طالب ورته وایي خپل استاذ ته وایي مولوي صاحب وایي خانده راپسې ما تا پر خپله مدرسه کې صرف دا یو قسم ماضي زده کړې ده، ښکته که لاړې نو ډېر قسم ماضیګانې دي، یو پکې ضاربون هم ماضي ده. لږ تا څنګه علم حاصل کړی؟ زه وړوکی وم او جماعت کې دروغ ویل دا د منافق صفت، بارم د منافق صفت دی، په جماعت کې خو خود د منافق صفت. ما نه حمیر وه، زه وړوکی طالب وم، زه نابالغ وم، مدرسې نه چې رانم ما مې د خپل والد محترم په مخ کې دا ټکي و، ما ویل النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. زما والد محترم ما ته ویل د دې څه ترکیب دی؟ مول بابا مونږ خو مفید الطالبین ویلې دی، خو د دې مونږ ته معنا کړی دی، مونږ ته ترکیب نه دی کړی. نو ما ته مې پلار ویل چې وجیه تا چې نحمیر وایي دا نحمیر تاسو د هغې د څه لپاره ویلی؟ ما سوچ وکړم ویل ښه بابا دا د دې لپاره وایي زه لاړم په دقه سفر باندې چې زه بېرته رالم نو ما ټول شرم تعمیل په یاد کړی. ما پلار ته مې ویل مال بابا اوس زما نه تپوس وکړه چې ته زما نه، موږ ته خو داسې پته نه وه
چې دا خلک یې د دې دپاره ویلی. تا دومره وخت په مدرسه کې تیر کو، ته مثلا کافیه دې وویله لږ، او دا کافیه ته بل چاته اوس نشي ویلی، ته دې تا خو تفقه په دین، دا خبره خو زه په آله کې کوم، هسې مې مقصد خو دا په نحوه چې پوه شي، په قرآن به پوه شي، په نحوه چې پوه شي، په حدیثو به پوه شي، په صرف باندې چې پوه شي، په قرآن به پوه شي. چې نه والله ستا د دې د وجې نه ډېرو سلفو دا خبره کړې ده، خاص کر امام اسمعي ته د دې نسبت کېږي او امام اوزاعي ته نسبت کېږي، چې هغه وایي اخوف ما اخاف على طالب الحديث، زما غټه یره هغه چا باندې چې طالب د علم الحدیث وي او د اذا لم يعرف النحو په نحو نه پوهېږي، زما پې غټه یره دا ده چې دی به د دې حدیث په مصداق د لاندې راشي چې من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. جمعات کې یو عالم ترجمه کوله، نو یو کس ورته ودرېدو داسې، ویل مولوي صاحب د کرامت نه خالي نه ویل، ولې؟ ویل قرآن الفاظ ټول روان وي، نه دې د فاعل پته لګي، نه د دا ظاهري عبارت ویل، اگر کو ویل معنی سمه کې ویل د کرامت نه خالي نه ویل لګ. هغه یو خو داسې ورونو یو انساني علم حاصل کړی، خپل علمونه ټول کړي وي د خپله وسه، او خطا شي نسیان پرې راشي یا څه، دا غیر خو دا خو موږ انسانان یو، دا خو یو انسان چې هغه کې د دې صلاحیت نشته دی لږ، هغه په دې علم کې به پوهه نه ده حاصله کړې. او د اوس زمانې دا شیخي او یا دا والله اعلم، زه هم چې زمونږ منتخص خلکو سره چې څوک دا شیخ وایي، داسې د دې شیخ د ټکي توهین دی لکه انسان به صحیح ورونو، او د انسان علم به صحیح. که موږ هر څومره علم حاصل کو، والله زمونږ مجهولات بیا هم زیات دي زمونږ د معلوماتو نه. دا راځي اگر چې نور خبرې خپلې دي په خپل ځای دی، خو یو د هغه دا مشهور شعر دی، خلک علما یې ډېره ښایسته وایي او دا خبره ډېره صحیح ده. راځي وایي العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتغمغم. علم خو د یو رحمان ذات دی، او د رحمان ذات نه علاوه دا ټول مخلوق چې دی نو په خپل جهالتونو کې هسې غوم غوم کوي. بیا وروسته وایي ما للتراب وللعلوم وانما يسعى ليعلم انه لا يعلم. د خاورو د علم څه کار دی؟ د خاورې یعنې انسان چې د خاورو نه جوړ دی، د دې د ټول محنت اخري نتیجه دې ته راوځي چې زما علم نشته دی، بس په دې پوه شي چې زما سره علم کم دی. عرض مې دا خبره کوله ورونو، فقاهت په دین حاصل کوي، پوهه حاصل کوي په دین کې. او په حدیث کې چې تاسو او موږ دا حدیث بیا بیا اورو، د معاویه رضی الله تعالی عنہ په نور روایتو سم راغلی، او دا امام بخاری راوړی چې نبی صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی چې من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. الله چې چا په باره کې د خیر نفس علم یې نه دی ویلی، نفس پویه یې نه دی ویلی. ډېر د خفګان دور داسې دی، هغه نبي صلی الله علیه وسلم د مخکې نه یوه خبره کړې وه، خبره یې دا کړې وه چې لا تجد مئة ابل فیها راکبه. سل اوښان به یو به پکې د بار د وړو اوښ نه یې لږ. په مدرسه کې به سل طالبان فارغ شي، په یو طالب کې به داسې صلاحیت نه وي چې دی دا قرآن او حدیث داسې خلکو ته ورسوي لکه څنګه چې ورته استاد او شیخ ویلی دی. یو کس به پخوا یو عالم به ولګ، یو کس به په ټول کلي کې عالم شو، او دې ټول کلي کې به یو انقلاب راوسته، دا ټوله کلی به سم په یو ساعت به ټول کلي ته دین ورساوه.
اوس هر کال په زراو باندې پارې ولې اوس طالبان علما سم فقاهت په دین بلکې دومره پورې شوې ده چې خلک یو اوس شاګرد دی هغه دومره نه پوهېږي چې دا زما شیخ ما ته دا سبق سم وایي که دا سبق راته غلط وایي. په هر صورت دې موضوع کې ډېر نه ځمه په سوره په یو خبره مې کوله ځان ته مې وایم تاسو ته مې وایم فقاهت حاصل کوئ په دین کې ځان په قرآن او په حدیث سم پوهه کوئ. لږ تاسو کو سوچي زمونږ د فقاهت نه مقصد اقا مشهوره مسله مقصد دی چې سړی مسله مې زده کړي او د هغې سره د هغې دلیل هم د قرآن او سنت نه زده کړي دې ته فقاهت په دین ویل. دویمه خبره چې زه کوم هغه دا ده چې دا سم چې ویل ورونو دا په خپل عمل کې راوستل غواړي. یو انسان وي علم حاصل کی لکه مثلا دا ورونه به الحمدلله دا حافظان دا عالمان نور ورونه د هغو سبق سرته ورسېد خو د دې نه وروسته آیا دې ته سوچ کول غواړي چې آیا دا خبره زمونږ په علم کې چې راله دا به اوس عمل به څنګه د دې د عمل سوچ کول پکار دی. او که تاسو سوچ وکئ یو طرف ته چې قرآن د علماو شان بیان کړی دی بل طرف ته چې بد عمل او بې عمله عالمي رب العالمین ورته داسې کلمات استعمال کړي دي چې هغه کلمات درې کلمات الله د بد عمله عالم یا د بد عمله طالب یا د بې عمله عالم طالب په باره کې درې کلمات درې نومونه استعمال کړي دي. یو الله داسې فرمایي وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. امام ابن جریر معنی کوي شیاطین سره اے علمائهم چې کله شیطانان یو ته ولې ویلي ځکه بد عمل عالمانو نو ځکه ورته الله بد عمل عالمانو ته شیطانان ویلي. دویم آیات کې داسې وایي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. الله وایي د هغه مولا چې ما ولا علم د آیاتونو ورکړی و د هغې نه و ته عمل یې پرې ونه کړو. الله وایي د ده حال ورته بیان کا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. الله فرمایي د ده حال داسې دی لکه سپی. بس یو امی ورور چې وي او بد عمله الله ورته والله په قرآن کې سپی نه دی ویلی خو چې یو عالم وي او په خپل علم عمل نه کوي خبره کوي او په خپله الله تعالی داسې عالم او د آیات په باره کې تفصیل په خپل ځای دی. غوره قول دا دی چې په دې کې یو معین کس مصداق مقصود نه دی ځکه د آیات په وروسته حصه کې وایي فقصص القصص. دا د مثال ښه وضاحت وکړه د مثال دا سا مسله دا د مثال دا حال د هغه قوم چې خپل ځان سره ظلم کړی او ګناهونه کړي د هغوی دپاره دا مثال ډېر بد مثال دی. او الله داسې فرمایي ولو شئنا لرفعناه. که چېرته زما اراده کړې وي الله فرمایي او ده پر خپل علم عمل کړی وی دا به ما پر خپل علم د عمل د وجې نه اوچت مقام ته رسولی وی. دې بل آیت ته چې وګورې مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. الله فرمایي دا هغه عالم مثال مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها. الله ول علم د تورات ورکړی دی ښه عالم دی خو عمل چې پې نه کوي الله فرمایي کمثل الحمار مثال یې داسې دی لکه د خر غوندې ده. عبدالله ابن عباس صاحب ته یو سړی راغی امام بهقي دا روایت راوړی دی او دا روایت سند په لحاظ سره حسن دی یا صحیح روایت دی. لږ کس ورته راغی ویل زه ګرځم په دنیا کې چې د الله دین خلکو ته ورسوم. عبدالله ابن عباس صاحب ته ویلې دا خو ډېره ښه خبره خو قرآن کې یو درې آیاتونه دي په دې عمل کړی که نه بل چاته د الله دین رسېږي. ویل کوم آیاتونه؟
یو آیت قرآن کې رسې اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. الله فرمایي نور خلقو ته ښودنه د نیکۍ کوئ او ځان هم پرې ښودې دی. ځان له پې ویل ته څنګه چل دی؟ نور چاته چې د نیکۍ خبره کوې په خپله پې عمل کوې که نه کوې؟ ویل یاره زه خو ډېرې خلکو ته هم دا وکئ دا وکئ ځان له مې. ویل بل آیت شعیب علیه السلام قوم ته وایي وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. شعیب علیہ السلام وی زه دا نه غواړم چې زه دې لاړ شم هغه کار ته چې تاسو منع کوم د کم کار نه. داسې زه داسې پیغمبر خو نه یم چې زه دې هغه کار وکړم چې تا ته ویم چې دا مه کوو زه دې هغه کار وکړم. دا خو د پیغمبر د شان سره مناسب نه دی. ویل په دې آیت ته عمل کوئ چې ډېر خلک د یو کار نه منع کوي او په خپله هغه نه ځان ساتي که نه. ویل نه زه خو ډېر خلک د ګناه نه منع کوم او زه په خپله هغه ګناه. ویل درېیم آیت الله قرآن کې رسې وایي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله. الله فرمایي ای مؤمن کافرو ته نه وایي منافقانو ته نه وایي یا مؤمنانو هغه خبرې سله کوئ چې په خپله یې نه کوئ. لږ امام قاضي بیزاوي وایي په 5 وجوه سره په دې آیتونو کې کبر مقتا عند الله د الله په نزد د غضب لویه خبره دا ده چې ان تقولوا ما لا تفعلون چې ته یوه خبره کوې په خپله پې عمل نه کوې. ویل په دې عمل کړی هغه ویل نه اول په دې عمل وکړه. اول دې آیتونو عمل وکړه. دا یو خبره واورې نو کله چې ما ورته قرآن او حدیث بیانو خلکو والله دا قرآن او حدیث چې ته چاته بیان کې ما ورته ته دا واقعات ډېر یادي که پیرانو ته بیان شوي قرآن هغو په ایمان نه وړی که غټو غټو کافرانو قرآن او حدیث اورېدلی دی قرآن او حدیث هغو باندې اثر کړی بلکې د قرآن نه معلومېږي چې رب العالمین وایي که دا ما په غره نازل کړی وی غر باندې به هم داسې اثر شوی وي. خو چې زما او ستا خبره عمل نه کوي ورونو اثر نه کوي په خلکو باندې د دې ټولو نه یو لوی نقصان دی موږ ځنې خبره کوو او زموږ په خپله نه په عمل کې نه وي. مولانا رومي یو ټکی وایي از دل خیزت بر دل افتن. کله چې یو سړی په زړه کې د هغه یو خبره وي د ده په خپل عمل وي هغه د بل چا په دې زړه کې دننه ولېږي لږ او چې ستا په دې زړه کې یوه خبره نه وي او ته په خپل عمل نه کې. ملا علی قاري یو دغه په باره کې وایي عالم به داسې ودرېږي په منبر به ودرېږي دنیا سپک شی دی دنیا دا شی دی وایي وزموا لنا الدنیا وهم یرزعونها. بل طرف ته چې دې عالم ته وګورې دا پسې داسې روان وي سم ته به ګنوې چې دا ایره وي لږ. عرض مې دا خبره کوله نو که دا سوچ کوو دا ورونه خاص کر دا کم چې فارغېږي او دی سر ته دا علم رسوي چې دا زموږ دعوت مخکې لاړ شي ورونو د الله سره د نن نه رسې عهد وکړه چې زه چې څه مې ویلې دې باندې به د ټولو نه اول په خپله عمل کومه لږ. یو ځل بخاري ته ناست وم هسې د شپې نه مې په ذهن کې یو خبر راغله ما ویلې سبا به بخاري ته څنګه خلکو ته ویل چې ته د شپې په خپله تهجدو ته نه پاڅېږې لږ تا له به شرم نه درځي لږ چې ته بل چاته داسې وایې مثلا په حدیث کې داسې راغلی دی چې نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک د شپې تهجدو ته پانڅېږي باله شیطانو په یوزنې شیطان وله په غوږونو کې اودس مات کړی. دا حدیث به ته سبا خلکو ته څنګه ویلی او مخکې شیخ چې تاسو واورېدله موږ په دې مسله کې والله په دې باب کې قرآن کې غیبت حرام دی. موږ غیبت شیخ صاحب دا ظاهري سود خبره وکړه خو حدیث کې داسې راغلي یو روایت کې داسې دي یو د سود ادنا درجه د سود ادنا درجه داسې ده لکه یو انسان چې اینکح الرجل امه نعوذ بالله او دویم روایت کې داسې راځي یوه روپۍ د سود خوړل اشد من 36 زنیه
شپږ دېرش ځل چې نعوذ بالله یو څوک زنا وکړي هغه دومره خطرناکه خبره نه ده لکه یو روپۍ د سود چې څوک وخوري دا څومره. خو رسول الله یو خبره کوي وان اربا الربا، د ټولو نه خطرناک سود دا دی چې د چا د ژبه د مسلمان د عزت په خلاف استعمالیږي. په مسلمان تهمت لګې، په مسلمان پسې خبرې کې، مسلمان ته تکلیف رسې، مسلمان ته کنزل کې. د الله نبی خو داسې پاکه خبره کړې چې مسلمان ته که سباب المسلم فسوق، چې ستا د دې خولې نه مسلمان په باره کې خبره وختله فاسق کېږي پرې. او چې د هغه د وجلو سوچ کې وقتاله کفر، دا ذریعه د دې خبرې جوړېږي چې آخر به کفر ته ورسېږي. عرض مې دا خبره کوله نو یو حدیث دی زنانه ناستې دي نو یو د هغې د وجې نه به یې وومه. نبي صلی الله علیه وسلم نه یو سړی راغی ویل یا رسول الله، د ابو سعید روایت دی زما په علم، ویل یا رسول الله زما لور ویل نکاح نه کوي. نو رسول الله لور نه تپوس وکړو ویل ته ولې نکاح نه کوي؟ نو هغه ښځه هغه جینۍ رسول الله ته وایي یا رسول الله زه نکاح کوم خو اول راته دا وښیه وه چې د ښځې باندې د خاوند کم حق دی لږ. رسول الله ورته وایي حق یې صحیح ده واوره، حق یې دا دی که د خاوند د دې دواړو پوځو نه چې سره وځي دا او یو ځای د خاوند زخمی شي او د هغې نه کم نه راوځي او دا ښځه یې په خپله ژبه باندې سټي او پاکۍ وله، بیا هم ښځه د خاوند حق نشي پوره کولی. نو هغې ښځې ویل هغه لورې ویل یا رسول الله زه خو دا حق د خاوند نشم، بس زه به نکاح نه کوم. ما ویلې نکاح یو لوی نعمت دی، خو والله دې ښځې دا د رسول الله صحابیه وه، دا د دې د وجې نه نکاح نه کوله چې هغې ویلې زه د نکاح حقوق نشم ادا کولی، عمل نشم کولی په دې خبرو. د الله نبي اعلان وکړو څوک چې خپله لور ورکوي یا خور ورکوي د دې د اجازې نه به په غیر څوک نه ورکوي. ځکه اگر که ته پلار یې صحیح ده، پلار دې په خپل انده پلاروالی دې په خپل دی، خو اول به د هغې نه اذن غواړې او د اذن چې کومه طریقه حدیثو کې ده هغه طریقه به ضرور وي. ولې داسې خبره کوله؟ هغه ښځې داسې ویل چې بس زه د خاوند حقوق نشم ادا کولی. یو دویم حدیث دی دې ته نږدې دی، هغه هم ډېر عجیبه حدیث، دا د انس روایت دی رضی الله. سړي خپلې ښځې ته دا وصیت کړی ویل ښځې د کور نه به نه وځي، زه سفر باندې لاړم. د ښځې پلار بیمار شو، رسول الله ته راغله ویل یا رسول الله خاوند مې راته اذن دا کړی دی، حکم یې راته دا کړی چې د کور نه به نه وځي لکه زما د اجازې نه بغیر. و زما پلار بیمار دی، تپوس لې لاړ شه د پلار هم غټ حق دی. نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویلې ای ښځې د الله نه ویرېږه او د خاوند خبره ومنه، عمل په دې وکړه، د کور نه مه وځه، خیر دی که پلار دی بیمار. هغه ښځې ویل صحیح ده، کور ته بېرته لاړله. بله ورځ یې پلار وفات شو، د الله نبي ته راغله ویل اوس راته ته اجازت وکړه پلار مې مړ دی، جنازې د هغه اخري ملاقات. د الله نبي ورته وفرمایلې ای ښځې د الله نه ویرېږه او د خاوند خبره دې ومنه او د کور نه بې اجازې مه وځه. بېرته کور ته لاړله. الله خپل نبي ته وحی وکړه دې ښځې ته د خاوند د خبرې منلو د وجې نه او د بې اجازې د نه وتلو د وجې نه په دې یوه خبره باندې عمل وکړو، الله د دې په وجه دې ښځې ته هر څه معاف کړي دي. خو خبره زه یو خبره کوم نو که کله د قرآن حدیث په شا راتو، زما استاد د دعوت په شا راتو، د دې به لویه وجه دی چې په دې کې به زما استاد په عمل کې به فرق لګي. د صفوان یو عالم دی، د ده په باره کې راځي، دی په خپله داسې وایي ملګرو به داسې ناست به په مجلس کې څه اثر به په چا باندې خبرې نه کېدو. صفوان ته به خلکو ویل ته لږ یو آیات، هغه به صرف دومره ویل الحمدلله چې داسې به یې ویلې د خلکو د سترګو نه به اوښکې روانې شي. ولې صفوان داسې یو عالم و چې هغه به چې کومه خبره ویله نو هغه به یې په خپل علم کې عمل کې ولګ. نو زما اهم ادب دا دی، اهم خبره مې دا راوړو چې په دې قرآن او حدیث باندې عمل وکړه. او درېیمه خبره چې زه کوم او وخت هم کم دی خو هغه دا ده، دا قرآن او حدیث دا دنیا ته ورسوئ.
دا قرآن او حدیث ورونو خلق د قرآن او د حدیث نه دي خبر. خلق هغه تاویل ماویل دین د خلقو په غوږونو کې پروت دی، په ذهن کې غلطې نقشې پرتې دي. ته یو خلقو ذهن بدلې، اول خو ته قرآن او حدیث ورسوه. والله چې مسلمانی هغه ته د الله او د رسول خبره کوي، هغه به خامخا خبره مني. لږ زه یو مثال ښیم. زمونږ په علاقه کې زه چې اول د اوس وخت کې جامعه ثانویې ته لاړم، نو زمونږ په ګاونډ کې یو خان، زبردست خان نوم، ما ته ویلې چې ته چې رالې نو تا سره ما لاس میلاول، ویل جومات ته به مونځ به مې نفسې کاوه، خو ما به در سره لاس میلاول ګناه ګڼله. نو ویل داسې کار وشو چې زه یو ځل ویل ستا سره بخاري د دې حدیثو درس ته کېناست، چې حدیث مې واورېدل، بیا یې رپولېدین هم شروع کړه، بیا یې څه حدیثو په ټولو باندې. خو ما ته یو سوال وکړو، ما ته ویل پلانکي چې خفه نه شې زه درته یو سوال کوم. مال څه وی؟ ویل دې عوامو غریبانانو بخاري او حدیث، د بخاري حدیث چېرته اورېدلي چې غریبانان پې عمل وکړي؟ لږ نه دي خبر. ویل زما غوندې سړی چې زه ښه پویه سړی وم، ما دنیوي تعلیم هم کړی، ما به ویل چې ګنې دا خلک څه نور څه خبرې کوي. دی وایي اوس چې مې زه دې اوس خلاف وکړم، هغه به ویل زه د خانانو په مخ کې د قصد سره پرېدین کوم، زه د عوامو خلکو ما ته څوک څه وایي؟ وایي زه ورته ویم چې یاره تاسو نه وای خبر کو، تاسو خبر شئ نو تاسو ته به بیا زما په شان پته ولګي. زما والد محترم صاحب هغه به رپولېدین مخکې نه کول، بیا یې رپولېدین شروع کړه. زمونږ دا کلي خلک هغه معلم دی الحمدلله، کلي خلکو ته ویل چې اخر د زوی په مذهب راواوښتئ، تا خو ما علم کړی که. زما پلار ورته یو عجیبه جواب وکړ، ویل زما د بچي سره ویل کتابونه ډېر دي، ویل دغه کتابونه مخکې نه وویل. بس د خلکو سره والله چرته به غټه زمونږ کله غټه فتاوه چې وه، فتاوه ودودیه وه. فتاوه ودودیه وه. فتاوه ودودیه کې څه و؟ فتاوه پلانکي مساله څه دلیل؟ قاضي خان او پلانکي. نه پکې دا و چې الله داسې ویلی، نه پکې دا ویلي چې پیغمبر داسې ویلي. د اختر ورځ زما د والد صاحب زما د هغه سرمن چاله ورکړه، په قصابي باندې خرڅ کړه په 200 روپۍ باندې، او هغه 200 روپۍ یو غریب له ورکړې، ګاونډي له. ما ورته ویل مال بابا و زیادې ونه شوله. ما ته ویل فتاوه ودودیه زه راواخیست. فتاوه ودودیه چې راواخیستله نو هغه چې ویل په دې کې خو دا لیکل دي چې کله ته خرڅه کړې او د دې دا پیسې بیا بل چاله ورکړې، ځان لپاره خرڅول ناروا دي که بل چاله؟ مال بابا ستا دغه دلیل دی. ولا ما هلته ابن ماجه پرته و، ما ابن ماجه راواخیسته، مال په دې کې رسي دي چې رسول الله وایي چې من باع جلد اضحیته فلا اضحیة له، چا چې دا سرمنه د وزیه خرڅه کړه د وزیه نه کېږي. ما ته ویل چې بچیه بېرته یې راوړه دغه قصابینو، ما ته بېرته راوړه 200 روپۍ مې ورکړې. ما ګاونډي له هغه سرمن ویوړه، غریب اقه ګاونډي ده چې هغه له مې ورله. ما ته مازدیګر تپوس وکړو مال په څو دې خرڅه کړه؟ ویل په 400. مال د نبي په طریقه کې ته بابا د نبي په حدیثو کې څومره کمال دی؟ ویل بچیه بس زما د دې خبرې مقصد دا دی، خلک د الله او د رسول د خبرو نه والله نه دی خبره. باید چې موږ په تاسو په دې آیاتونو ته سوچ وکړه. قرآن کې الله څه وایي؟ انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها. دا اسماني وحي اوبه دي ورونو، او خلک یې واوري. هر سړی د خپل علم هر کم د خپل اندازې موافق روان دی. قرآن او حدیث یې زده کړه، څومره چې یې زده کړي د خپل اندازې موافق، دا قرآن او حدیث هر چا ته ورسوله. ځان سره د عهد وکړه، د عمل نه وروسته د عهد وکړه چې دا قرآن بلغوا عني ولو آیه، بلغوا عني ولو حدیث، دوان الفاظ ته یو آیات یو حدیث یې زده کړي او خلکو ته یې ورسوي. آخري دوه خبرې هغه دا دي. ډېر سوال ځان تم کوم او تاسو ته، دا علم مه سپکوئ ورونو. لږ دا علم چې دی، دا علم د عزت ذریعه ده. دا علم د خلکو لپاره د سوالونو ذریعه مه ګرځوئ. لږ د خلکو نه د سوالونو ذریعه مه ګرځوئ. علم د قرآن او د حدیث عزتمن شی دی. علم القرآن ذکر لا يحصله الا الذکور من الرجال.
دا نارینه علم دی د قرآن او د حدیث. او د دې سره اهمه خبره ده چې زما طالب وروره زما عالم وروره چې مخلوق ته فریاد مخلوق ته سوال مه کوه. تا دومره قرآن او حدیث ویل او ستا په دې زړه کې د اوسه پورې دا خبره جوړه نه شوه چې زما د مدرسې زما حاجتونه به زما رب پوره کوي. قرآن ته چې سړی سوچ وکړي د آیات نه دی ویلی حسبنا الله ونعم الوکیل یا ایها النبی حسبک ومن اتبعک من المؤمنین. الله قرآن کې کله وایي وکفا بالله نصیرا، کله وایي وکفا بالله وکیلا. وکړه الله فرمایي کفا زه په هر څه کې پورې عمل کوم. کمال د علم دا دی رونو چې دا علم ما ته یو کس ویل زمونږ سره په جامعه د نوي کلي کې طالب د قوت یو طالب زمونږ سره متول و. ما ته وایي مور مې راته ټلیفون کړی دی ورونو چې زمونږ که ټوکړې ډېرې دي او کور ته راځه ټوکړې هغې ډوډو ته وایي. مقصد یې دا و چې د مور او د پلورو یې دا سوچو چې دا غریبانان مدرسې له ځکه تللی دی چې په کور کې ډوډۍ نه میلاویږي لږ. او نن الله دې د ځینې مدارسو والا ته هدایت وکړي. ځکه دا ځکه وایم د ځینې مدارسو والا والله علم د قرآن او حدیث پکو خلک د دې ځینې عالمانو طالبانو د وجې نه یو زمونږ سلفو الله دې د هغه قربانیانې قبولې کړي. لوی عالم دی چې کله د یو دکاندار خواله ورغی دکاندار ته وایي سودا دا په څو هغه په دومره. خو د دکان مالک دی خپل نوکر ته وایي راعي الشیخ د شیخ لږ لحاظ وکړه سودا. شیخ خپل شاګرد ته وایي زه چې ځو د دې دکاندار نه سودا نه کوو. ولې انما جئنا موږ دې له راغلي وو لنبیع بالدراهم وما جئنا لنبیع بالدین. موږ په روپو شی اخیستو په دین هم شی نه اخیستو. دی چې زما د شیخۍ زما د علم د وجې نه ما باندې شی ارزان خرڅوي دا زه خپل علم په ده ویل بل دکان کې سودا کولی. او دا یو خبره کومه لیس منا من لم یتغنا بالقرآن. یو معنی دا ده چې الله دله د قرآن علم درکړي او په دې ته غني نه شي نو ته د پیغمبر امت ستا زړه کې تاله چې الله کوم علم درکړی دی والله دې علم ته دا داسې د غنا علم دی ستا نبي له الله دا علم ورکړی او هغه د هېچا تعلق نه ساتو په دې باب کې دی. ولو ان اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن اهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالاطماع حتى تجهما. علماء علم سپکو ځنې علماء الله دا علماء سپک کړل. که چېرته عالم په تمه باندې خپل علم سپک نه کړي والله د دې عالم ډېر لوی مقام دی. آخري خبره کوم هغه دا قرآن او حدیث وویرونو او دا د قرآن تفسیر په حدیثو د رسول الله وکړئ. د دې امت د سلفو په افکارو باندې وکړئ د هغې په ویناګانو باندې وکړئ. قرآن او حدیث په هغه طریقه باندې خلکو ته وښیوئ او هغه طریقه باندې تشریح کوئ کوم چې د دې امت سلفو په کومه طریقه باندې تشریح کړې ده. الله دې مالم د عمل کولو توفیق راکړي او تاسو له هم رب العالمین دې دا مرکز د خپل علم یو ښایسته مرکز وګرځئ. د خپل دین یو مرکز دې ته الله جوړ کړي. رب العالمین دې د دې ټولو مؤمنانو حفاظت وکړي. الله څومره چې دې مرکز ته ستا د دین په خاطر راجمع شوي دي الله د ټولو په زړونو کې چې څه حاجتونه دي ته ولا د غیب د خزانو نه پوره کړي. الله سړو ته هم بښنه وکړي زنانو ته هم بښنه وکړي. الله موږ سړي هم نیک عمله کړي زموږ زنانه هم نیک عمله کړي. الله موږ له ستا د دین د خدمت کولو صحیح طریقه باندې توفیق راکړي. الله ته زموږ نه راضي شي. دا سم چې ویل الله د خپل رضا سره یې وګرځئ. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. دا ملګری وایي خانقاه څه حیثیت لري؟ خانقاه حیثیت د بدعات لري. لکه زمونږ په اسلام کې دا خانقاهګانې نشته. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په امت کې رهبانیت نشته. زما د امت رهبانیت جهاد دی او الله په قرآن کې فرمایي ورهبانیة ابتدعوها ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله. دا د ځینې خلکو رهبانیت او خانقاهګانې پیري مریدي جوړه کړه. دا په الله وایي ما نه ولازمه کړي. دا د خلکو د ځان نه یو شی جوړ کړی. الله دې موږ د نبي د سنتو موافق زندګۍ ته تیرولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد. دعوت اهل حدیث ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې